نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا پنجشتم آیت تھی. مکہ آیتن کی دا کافرانو نتیجہ دا جہنم عذابنا دا غی وعید بیان شو. اس پا دی آیتن کی اللہ پاک دا مومنانو نتیجہ دا جنت خوشخبری او نعمتنا ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی چکم خلق ایمان روڑو او نیک اعمال یہ اکڑ دوی دا پارا سلور انعامات دی. اولنی انعام دوی تبا جنت ملوشی، دویم انعام دوی تبا بہترین میوجات او خیستا رزق ملوشی، صدریم انعام دوی تبا خیستا بیبیانے دا جنت پاکی ملوشی، او سلورم انعام دوی تبا دائمی او ہمیشہ زندگی ملوشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ادنا جنتی تبا اللہ پاک پا جنت کی دو اویا خوری ورکی او پا جنت کی دا خدمت دا پارا با اتیا زر خادمان ورکی. دا ملاوی کی بچاتے چچا ایمان روڑی او نیک اعمال یہ اختیار کری. نیک عمل دا پارا علماء فرمائی سلور شرط ندی. اولنی شرط دا عمل صالح دا پارا دا حقی علم او ذکر دا. دویم دا عمل صالح دا پارا شرط نیت صحیح دی. او دریم شرط دا عمل صالح دا پار اخلاص اللہ رضا دا. اصلورم دا عمل صالح دا پارا پا حقیبانی صبر دی. اعمال صالحان کم اعمال مراد دی. اعمال صالحان مراد مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا ایمان او دا صحیح عقیدین بعد عمل صالح دا نمدی دا فرائض و واجبات او ضروریات چی فرائض واجبات با ادا کئی او دا حرام و دا مکروحات و بزان ساتی دا عمل صالح. بیا اللہ پاک بدی تا جنت نور کی تو بیا دنیا کی معمول دادی دا خی زندگی تیرا ولو دا خوشحال زندگی تیرا ولو دا پارا دری سیزون ضروری دی. اولنی سیز ضرورت خیستا کور ناغا اللہ پاک فرمائی چی دا دی مومنانو نیک عمل دا پارا جنت تی دا خیستا کور. دویم سیز دا نیک عملہ دا پارا او پا دنیا کی دا خوشحالے دا پارا خوراک دی کہ انسان خیستا کور نبات پا دے کور کی خیستا خوراک کی نداغی ذکر دے کلما رزقو منہا من ثمرت رزقا دی تبا دا جنت میں وی او رزق ملاوی. او دریم سیز دا خوشحال جن تیرا ولد پارا خیستا او نیک بی بی دا داغی خوشخبری دا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بیبیانی بوی خوپاکی. آغا بیبیانی چاگا دا ہر قسم ظاہری او باطنی گندگی دا دوارو نپاکی. بیا چی دا رزق دیتا ملاوی گی دا با دا دنیا دا رزق پشان بھی پا شکل صورت کی چی خلق پی پیجنی چی مثال دا امرد دی دا مالٹا دا انار دی وغیرہ پی جنگلو چی دی اسی سروی دا غی ذائقہ خلق تخم معلومی او چی اسی سو پی جنی نا
نو هغه خوان ډیر نو ورکی چې دا بلا څنګه وي د دنیا نعمتونه به کتلی چې د دې خو دنیا کې ډېر خیسه ذایقې وي نو دا جنتی بو ته په شوق کې وي او چې بیا وی خوري ذایقه به د هغې ډېر اعلی وي الله پاک دې موږ او تاسو ته نصیب کړي بیا کله چې رب العالمین په قرآن کریم کې د جولا مثال کفارو ته بیان کې چې ستاسو د کفارو د دلائلو مثال دا سدی لکه د جولاگی جالی رستو با انشاء اللہ راضی شلم مبارک نو التا یو مثال داغی بیان شو او دیم مثال چستاسو خدایان دمر بیکار دی چه تاسن یو مجس او تختی اغم تاسلا دا خدایان نشی خلاصو یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه استاسو خدایان تاسو دون بیکارا چې یو مچ قدر نشي پیدا کول ټول په شریک او دومره بیکار خدایان که مچ نسو تختی ناغت ځان له نشي خلاصولې تاسو څنګه بیکار خدایان نو چې کله الله دا دو مثالونه بیان ای کافران وی دا وګور دا وی چې دا د خدای په کتاب دی نو دی کې خود مچانو د جولاګانو خبرې دا مثالونه الله پاک آیت بیان کړ چې په دې باندې زس شرمېږم نه دا پر एकदम نه د کمزوري سیز سره تشبیه د کمزوري سیز ورکول نو یقینا دا خو کمال دی اعلی سیز مثال په اعلی سیز سره ورکول دا کمال دی استاد خدایان بیکار دي ستاسو د شرک دلائل بیکار دي د بیکار سیز سره مثال د بیکار ورکل دا خو څه خبره نه الګ ستاسو خدای دومره بیکار دي لکه مچ د کافرانو خدایان دي بیکار د بیکار سره د بیکار تشبیه ورکل دا خو څه خبره دا خو کار الګ وی کړ الګ ستاسو تمام مال دومره دی لکه مثال یو بوکی باندې لوزي نو بوکی خو ورکوټي سیز دي سیز بیکار نو کدا کافرانو د کفر او د شرک او د عقیده دلایل او د خدایانو داغي مثال په قران کې په مچو په ماشو یا په میګي باندې یا په جولاګي بیانېږي نو دې کې څه خبره نشته داغي وجه دادا چې کله کافران د قران کریم د یو سورت دروړل او د مقابله نه عاجز شو نو دې په کې دا قصې شروع کې چې نه دا نه منو الکه چې نه مني خدا خو یو وړ کې سورت راوړي نو وړو کی صورت مقابله کې نشه وروړي او چې د خدای پاک کتاب قران مجید دی په کې مثال راغی نو باغی باندې تاسو اعتراض کوي دا اصل کې د خپل عجز اظهار کوي خودونه خو ایمان او شرمېدل دې نشو ویل چې موږ مقابله نشو کولی بیا دا اعتراضات شروع کړ الله پاک آیت نازل کړ چې د قران کریم کې مثالونه بیانو د ماشي یا د دین ورکوټی سیس یا د غټ سیس دا د دې د پاره چې کوم خلق نیکان او هدایت یافتوي دا غي یقین نورم مضبوط شي او چې کوم خلق فاسقین او بیلار خلق هغه نورم په گمراهی کې لاړ شي دا غي هغه کفر نورم سیوا شي هغه نورم داسې قسم اعتراضات او بیا الله پاک هغه خلق ذکر کوي چې هغه په دې مثالونو سره بیلار کیږي هغه فاسقان دي نو بیا د فاسقانو صفاتونه ذکر کوي فاسقان کم خلق دي هغه خلق دي چې هغه وعده ماتي هغه وعده چې الله سره کړی نو یا هغه وعده یا ماتي چې کوم الله پاک سره کړی د په عالم ارواح کې چې ته زمونږ خدای یو چې کله بیا دنیا کې پیدا کړل نو بیا خدای نه منو هغه وعده ماته او یا هغه وعده دي ماتي چې دې کلمه کې ویل دي لا اله الا الله محمد رسول الله من الله یومن نبی علیہ السلام دا الله رسول منو نو پدې کې وعده وکړه چې الله به یومن د نبی علیہ السلام طریقه بخبلو لیکن هغه طریقې خپل نکړه دا وعده ماته نو یو دا د فاسقانو او د نافرمان خلق صفت یو دار چې دی بد وعده خلاف ورزي کی نبی علیہ السلام فرمای وعده ما تول کار د منافق دی نن د مسلمانانو حالات ټول د وعده ما تول جوړ شوی وعده بد سرو کی چې کله د وعده وخت راشي بیا بدن پټ دا کار د مسلمان نه دی نبی علیہ السلام د منافق علامه داخی چې دی بد خپل وعده خلاف ورزي کی
او دیم صفت د دې منافقانو د دې فاسقانو بلار خلق دادي چې دی هغه کارونه چې الله وت فرمایي چې دا سره تعلق برابر کوي ابدي ختمي تعلق د الله سره برابر کوي دی هغه ماتي د پیغمبر سره تعلق برابر کوي دا بدوی ماتي رشتہ دارانو سره تعلق برابر کوي دا بدوی ماتي د نیکانو د دیندار خلق سره تعلق برابر کوي دا بدوی ماتي نو دا کار د فاسقانو دنیا کې څومره خلک د دین نه بیزار علماء سره نه لګي طلبو سره نه لګي جماعتونو سره نه لګي مدرسو سره نه لګي پیغمبر او داغه حدیث سره نه لګي فرشتو سره نه لګي هغه پسې خبرې کوي دا هغه خلک دي چې دا فاسقان دي شریعت په لحاظ مسلمان به دا کار نه او دریم صفت د دې منافقانو د دې فاسقانو د دې بلار خلکو چې دی په فساد کې پزمکه کې فساد سو غلاګانې وکي ډاکې بکي شوکی بکي شرک بکي کفر بکي د الله او د پیغمبر دشمنی بکي د مسلمانانو قتل عام بکي مسلمانان په خپل منځ کې جنگي دا ټول فساد پزمکه کې دي دا هغه کارونه چې د الله نافرمانی دا هغه دی کوي دا په د فساد نو چې دا درې کارونه د چاوي دا هغه نتیجه بسي الله پاک دا هغه نتیجه بیانې چې دا خلق تاوانيان هم الخاسرون دا تاوان کې پراتري او تاوان والا خلق با جهنم تزي او کامیاب خلق مخ کې بیان شو کامیاب خلق به جنت تزي نو دا کامیاب وزي جنت او دا ناکام خلق وزي جهنم دي الله پاک دې او تاسو دې ناکامین او ساتي نو پدې ځکه د فاسقانو درې صفات بیان شو مسلمان پر دې درې واړو کارونه ځان ساتي وعده بنه ماتي او دیم هغه تعلقات چې الله ویل چې وی ساتي ابدي نه ختمي دا تعلقات یوازې ور رشتہ دارانو سره نه دي تعلق د الله سره تعلق خپل پکار دي د پیغمبر سره پکار دي د فرشتو سره پکار دي د جماعت سره پکار دي د مدرسې سره پکار دي د علماء طلبو سره پکار دي د مور پلا رشتہ دارانو سره پکار دي ټول سره د تعلق حکم الله کړی دی نو مسلمان بدی سيزونو سره تعلق ټیک ساتي دي توبنیت کیږي نه او دریم کا د فاسقانو فساد نو فسادونه دا ټول حرام کارونه دا ټول فسادات دي لکه سبا اغلاګان شوکی دي ډاکی دي ملاوت دي رشوت دي سود دي او د بل مسلمان حق ورلی په زناور ظلمونه دي په انسانانو ظلمونه دي په مزدورانو باندې ظلمونه دي په خپل ګوانډیانو ظلمونه دي دا غینه علاوه شرک کول دي کفر کول دي مسلمان له دوکه ور کول دي دا ټول فساد په ارض دا به سړی نه وي چې د خو جمع کې منځونه کوم به زره رسیدل نه یوازې په منځ باندې کار نه کی نه ټول سره برابر لغواړي ایمان دا کامل پکار دی او کامل ایماندار چې ستاسو ژوندۍ هر شعبه د شریعت مطابق وي الا بکار صحیح وي او که صحیح برابر نه وي بیا دې ځکه نتیجه ذکر شو چې دا خلق تاوانيان دي او تاوان والا خلق به چرته زی دا به جهنم تزي الله دې موږ تاسو تاوان والا خلقنا وساتي فرمای وبشر الذين امنوا او تزير ورکا پیغمبر علیہ السلام کسانو ته چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات دي عملونه کړي د نیکه ان لهم جنات تسزير ورکا چې یقینا ویبادي د پار جنتنا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاند داغي د محلات او داغي د اونن نهرونه كلما رزقوا منها هر کله چې دوی ته ورکړي شي په دې باغونو کې من ثمرة میوي رزقا د پاره د خوراک قالوا دوی به وي هذا الذي دا خغه رزق دي رزقنا چې مونږ ترا کړې شو من قبل وړاندې د دین په دنیا کې دې بدا پیجن چې دا خو د دنیا ولا سيزونه او اتو به متشابها او دوی ته دا نعمتونه ورکول شي په شان د دنیا د نعمتونو پرنګ په صورت کې نه پخون او په ذائقه کې ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی د پاره به وی په دې جنت کې بیبيانې پاکي هر قسم ګندګي نه وهم فيها خالدون او دی په دې جنت کې همیشه د پاره وي ان الله لا يستحي الله پاک نشرميږي اي يضرب چې بیان کی مثلا ما سمثال بعوده دماشي فما فوق يد دين البيا ورکوټي فاما الذين امنوا فسر چا کسان چې ایمان والدي فيعلمون پس دی بفي
پوهیږي انه الحق من ربهم یقینا دا مثال حق دی د دوی د رب د طرف نو دی په ایمان وروړي او به منی واما الذين كفروا ارچا کسان چې کافران دي فيقولون دوی بوای ماذا اراد الله ساراده کړ الله پاک بهذا مثلا فبيان ولود دې کمزوري سیس د مثال سره دی په اعتراض کی يضل به كثيرا الله پاک گمراه کی په دې مثال باندې ډېر خلق ويهدي به كثيرا او الله پاک هدایت کی په دې مثال باندې ډېر خلق ته وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کی الله پاک په دې مثال باندې مگر نافرمان او فاسقان خلق الذين فاسقان اغا کسان دي دا داوی اول صفت ينقضون عهد الله چې دی بماتی وعده د الله پاک من بعد میثاقی پس د مضبوطولو د خپل وعده ويقطعون ما امر الله دیم صفت د دوی دی بکټ کی اغا تعلقات چې حکم کړی د الله پاک به باغی باندې ايو سل چې دادی یو ذکر شي دریم صفت ويفسدون في الارض دی فساد کی پزمک کی کفر بکی شرک بکی گناهونه بکی اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دی تاوانیان دی جهنم یان دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین